مو نه ما ارشد دی، زه ډولي اوسېدونکی یم، ډولي پوسټ کې کې اوسېږم. دا یو مزوای دی، یوه ملور دی، وینه کمیږي تلسیمیا دی. دا خو 5 کوله وشو، دغه یو کال کېږي لاس میاشتې دلته مو وینه ورکړه. مخکې ښه نه و، خو اوس مېلاوېږي، بس اوس لږ لږ سهولات شته دی او ګزاره کوي، ډېر سهولات راغلی دی ورسره. مخکې چې وینه سهولات نه و، ته بیا څه کول؟ بیا به مونږ پیسې ډېرې اخیستی، لکه کاس پام مو ځوان سره بوتلو دغه نه وینې ته، هلته به پیسې وه 2,500 2,000 3,000 روپۍ به مونږ واخیستې. اول خو مو په عیدونه وشه، اوس خو بلډ بینک شته دی، بس اوس سهولات شته دی، ښه دی، بس ګزاره کېږي ورسره. مخکې وینې میلېدونکو دپاره تو کاس لټول اسان کو؟ ډېر ګران کار و، ډېر په ګنټو ګنټو پسې سارو په ورېځو ورېځو میلېدو به نه، چې میلو به شوی بیا نیم به کېناستو، بیا وته خو لوړ بړو پاتې به نه لګېده، وینه به نه و بس شو به سیالو بس اوس سهولات شته دی، بلډ بینک شته، بس اوس ورکې وینه ښه په میلوېږي. وینه اوس میلوېږي؟ ښه صحیح. کله چې تو بچیو ته وینه کمه شي، بیا دلته څه مشکلې؟ دا بس رنګ یا زیړ وي، تباه پرځي، سینه ونه خرابه شي، بس بیا ډېر زده به دا وي، لکه زه وینه ویر کې ښه وي، خوشحال وي ورسره، چې وینه بیا کمه شي، بس زده به دا وي، نه خبرې کوي نه څه کوي، بلکل خاموش وي. مطلب چې بچي وینه کم کړي، دوی ژاړي، فریاد کوي، بلکل ښه صحیح، تبه ونه راشي ونه ډایرکټ، بیا به بس رسوي سپټال. نن څو موضوع زمانونې چې علاج وشي ښه شي، او ملت بلډ بینک چې کوم دی دې سره تعاون وکړي، دا مفته وینه ورکوي، نه پیسې جوړه کوي، نه څه کوي نه څه کوي، بلکل الله په رضا باندې دا جوړ کړی دی. موږ ورسو مو ډېره وینه ورکړې، موږ ته کوم ټایم وویر شو وینه مو ته میلاوېږي، او دې سره د خبره تعاون وکړي، ایمرجنسي بس په وچلېږي. پیغام لري بس مو خلکو ته اپیل کوو چې ځانونه مو سره رجسټریشن کړي، او دا وینه جامه شي، ټول وخت د ضرورت دپاره ډېره پکاره چې لږه نه ډېره ثواب بیا ډېر دی، او خلکو ته بجلو نه میلاوېږي، په دې باندې څوک نه مړ کېږي نه کمېږي، هېڅ چارې نه کېږي. په مهرباني د وکړي چې موږ سره تعاون وکړي، چې موږ سره ملت بلډ بینک کې شریک شي. ټول خلک مننه. مو نامه ډاکټر ټیکا خان ده، زه سادیس پتول انچارج یم، او مو خپله جنرال سرجي کې سپیشلایزیشن کړې ده، LRH کې مو 5 کوله تیر کړي دي. دې حوالې سره د کوم بلډ بینک مو علاقې کې جوړو یا جوړ شوي دي، دا ډېر زیات ضروري دي. دا موږ ته به هله پته لګي چې کله مونږ ته غاټې واقع راشي، ایمرجنسي راشي، چې هغه کې چو وینه بهیږي، چو رګونه کاټ وي، چو خپې کاټ وي، چو څه کاټ وي، دې دپاره اچانک چې توم ته ایمرجنسي راشي، نن دوره ضروري بیا بلډ پکور وي. چې دوره زر موږ ته بلډ میلاو نه شي، نو موږ مریض ته ډرپونه لګوو، ډرپونه د بلډ والا ضرورت نه پوره کوي. د بلډ موږ سره ګروپونه دي 3 ABO، ای چې کوم د لږ پرسنټیج زیاته، او زیاته، بي والا کام ده، او نیګیټیو سوره بلډ ده، دا ټول نه کام ده. تاسو دغه علاقې کې څنګه تعلیم کمه ده، خلک وینې ورکول نه ډارېږي، دې څه ډول خبره شته؟ وینې ورکول کې هېڅ د ډول خبره نشته، یو ورته چې ته وینه ورکړي، ته 3 میاشتې بعد بیا ورکولی شي، 6 میاشتې بعد بیا ورکولی شي. هغه وجه دا ده چې انسان کې خدای طرفه نه دا ترتیب ده چې کومه وینه جوړه شي، 120 دن بعد هغه وینه که ته ورکړي که ور نه کړي، هغه خپله ختم شي. بدن کې هغه په نسبت نوې وینه جوړه شي، زړه وینه ته 120 دن کې کومه جوړه ده هغه ختم شي، نوې جوړه شي. نو دا ترتیب بدن کې روان وي، چې څو پورې ته ژوندی وي، بس ته وینه جوړېږي، څه ماتېږي، څه جوړېږي، څه ماتېږي. هغه که ته یوه بل انسان ته ورکړي او د هغه زندګي باد شي، یا یو تلیسیمیا مریض ده، هغه ته لږه خاص زندګي تېروي، یا یو مریض ده تخپې کاټي یا رګونه یې کاټي یا وینه ته نه بهېږي، ته یې ورکړي هغه ژوند باد شي، نو دی ته کو وینه چې الریډي ضایع کېږي بدن کې، که ته بل سړي ته ورکړي، ښه خبره ده. ډېره مننه. او ډاکټر صاحب یوه بله پوښتنه ورته زموږ چونکې علاقې کې بلډ بینک کمه ده، جی خلکو ته یا عوام ته څه مطلب ده پیغام لري چې دو بلډ بینک سره ځان رجسټر کړي؟ موږ عوام ته ټول نه ښه پیغام دا ده چې موږ علاقې کې یو ملت بلډ بینک ته او دغه بلډ بینکو د کې فریجونه ایښي وي، هغې کې ته بلډ سټور کولی شي، هغه بلډ بیا تو سره پروت وي، د دې کې موږ سره څه عوام تعاون ونه کړي، نو موږ فریجونه به بیا خالي وي. د عوام ته موږ دا درخواست ده چې دا وینه هر انسان کې 5 نه 6 لیټر وینه ده، که ته 1.5 لیټر وینه ورکړي، ته هم دې ځای اثر نه پرېوځي، هغه 120 دن کې خپله پوره کېږي. نو عوام ته پکار ده چې دغه بلډ بینکونو والا سره تعاون وکړي
او دو سره زیات کوشش وکړي بلډ وسره جمع کړي او خپل نامې وسره رجسټر کړي فون نمبر رجسټر کړي واخ نه واخ یو نیمه ایمرجنسي شو یو نیم بلډ ګروپ پکور دا او نیگیټیو دا ای نیگیټیو دا بی نیگیټیو دا ای بی پازیټیو دا یا کومه ګروپ دا هغه چې و دیم ځای کې اپریشن روان ده هسپتال کې روان ده پرایویټ سنټر کې روان ده بلډ پکور ده هغه وړ کوم کنټینټ کو چې هغه بیا روشي هغه خلکو سره هیلپ وکړي او بلډ ورکول څه نقصان نه لري ډیره مننه